ډېر د عزت او احترام او د تعظیم لایق قابل مشرانو همزولو طلبه کرامو ملګرو یارانو دوستانو د حیا په دایره کې ناستو میاندو خویندو خصوصا بالخصوص د دغې مسجد پېشیمان او د دغې مسجد رونق او رڼا زما برادری مکرم محترم معظم جناب قاری و حافظ عظمت شاه صاحب او د دغې مسجد او د دې وړوکې غونډې کې ځای غمخوار او د دې رونق او د دې زینت جناب شیخ ایوب صاحب او د دې علاقې چې نور څومره معاونین یې د دې مسجد متعلقین یې محبین یې الله کریم جل جلاله سره زما په دغه پرفتن دور کې د حضور علیه السلام د محبت دغه لمنه د لاس نه اوبه ویستی کړه الله کریم جل جلاله دې زموږ او ستاسو دغه د غریبۍ نه ډک محفل د خپل عظیمې رضا سبب وګرځوي عزتمندو چونکه د حضور نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم د ولادت په برکت په مناسبت سره د دغې محفل غونډه شوې ده او موږ راجمع شوي یو دلته کوشش به دا کوو چې پکې ډېرې اغیارې خبرې فضول خبرې فضول مجالس چې د هغې نه پکې ځان وساتو څومره دلته کې ملګري موجود یې دلته کې چې دا پروګرام جوړ او دا ناسته مو کړې شیخ صاحب خواري کړې قاري صاحب دعوتونه کړي نو دې خواري محنت دې الله قبول کړي دا ماشومان چې ناست دي یقینا اوس هغه دور نه چې سړی په خبره باندې نه پوهېږي چې وړوکې ماشوم نن سبا د انټرنېټ او د موبایل دور ده هر سړی د یو بل نه تېر نه سیر نشته هر سړی په باندې سیر ده نو کوشش به دا کوو دا ماشومان دې دا خبرې ځان سره یاد وساتي دا مشران دې ځان سره پیغام یوسي زمونږ به بدقسمتۍ دا وي خفه کېږو به نه داسې دیني محافل مجالس جوړ کړو راشو واورو په غوږ کې وباسو بس خیر کار او خیر مال نه داسې به نه کوو یار چې اغیار لګیا دي د اسلام په جامه کې په اسلام کې راغلي خلک د اسلام د بدنامولو کوشش کوي هغې لګیا دي د خپلې باطلې نظریې دپاره شپه ورځ لګیا دي په ځان یې یو کړی ده نو موت هلته خو د خپله عقیده د خپل د خالصه د شاتو نه خوږه میلاو ده د دې لپاره دې موت ته ولې خواري محنت ولې به خواري محنت دې لپاره نه کوو د قرآن او د حدیث نه جوړ خلاصه الحمدلله چې په دغه پرفتن دور کې الله موږ ته را خپله بهترینه او مظلومه عقیده نصیب کړې ده ځان سره به جنازه پیغام هم درته راوړو